Assalamualaikum dear students, Mohammad Arif here تاسو ګورئ PIT Institute live on YouTube. Dear students, دواړه لسونه مې درته داسې نیولي دي. بخښنه غواړم ډېره ورځې بعد رالم MS Excel کلاس ته. نو زما څه خپل لږ سر مصروفیات و د هغې د وجې نه زه فارغ نه شوم او زما کلاسز لږ ډیلی شو. سو ټایم هم نه ویسټ کوم، راځئ چې د کلاس سټارټ واخلو. یس راځئ سټارټ واخلو. Okay dear students, so زم blank document دا Excel کې اور blank document مې واغستو اوپن شو. د نه وړاندې موږ دوه کلاسز اغستې دي او لومړنۍ کلاس کې انټروډکشن شو د ایکسل په هکله د هغې یوزز بیا انټرفیس د هغې په هکله. نو سیکنډ کلاس کې موږ د ډیټا سیریز خبره کړې وه. نن به موږ لکه څنګه د MS Word سټارټ اخلو ماشاندې به د فایل نه د ایکسل سټارټ اخلو. اوکې سو نن زموږ ډسکشن چې کوم دی په فایل ټیب باندې دی په ایکسل کې. سو فایل کې فرست نمبر موږ سره انفو دی اور انفو سیم ټو سیم خبرې دي. نو لیټس سی دا غنه وړاندې زه لږ سلیکشن اخلم او دلته کې زه ټیکس اډ کول غواړم. لیټس سی زه PIT نوم لیکم او کنټرول انټر چې کله تاسو پریس کړئ دا ټول سلیکشن به خپل څه شي مطلب کمپلیټ شي. اوکې سو راځم فایل ته اور فایل کې فرست نمبر پروټیکټ ډاکومنټ کې موږ سره فایل از مارک از ا فاینل یو نو. سو مارک از ا فاینل چې کله موږ سلیکشن واخلو نو دې کې څه کېږي چې اونلی ریډیبل فارم ته زموږ ډاکومنټ کنورټ شي لکه څنګه موږ MS Word کې ډیټیل سره وایلیو. اوکې سو کله زه دا تاسو ته یو پاپ اپ باکس را موږ سیو کوو د بک 1 په نوم سره یې سیو کوم په ډیسکټاپ باندې. اور اوکې چې کله دا موږ سیو کو نو یو میسج ورته راشي چې دا چې کوم ډاکومنټ دی دا څه شو مارک شو از ا فاینل. سو اوکې یس نو تاسو کتلی شئ دلته کې مارکډ از ا فاینل اور دا فار ایگزامپل یو کس یې ګوري هغه پکې ایډیټینګ میډیټینګ نشي کولی. کلیر شو که نه؟ او که دلته چوکتو نو سیکورټي لوحه ایډیټ کولی شي ایزیلی. اوکې سو راځم انفو ته اور انفو کې دویم نمبر موږ سره دی انکریپټ وذ پاسورډ. سو باندې تاسو کته چې دا سیکورټي ډیره لو سیکورټي دا یو کس یې اسانه سره ماتولی شي. دویم انکریپټ وذ پاسورډ چې کله تاسو کلیک کړئ نو تاسو کې سنسټیو پاسورډ دلته کې یوز کولی شئ تاسو ډاکومنټ مطلب پراپرلی پروټیکشن کې پاتې کېدی شي. لیټس سی تاسو کیپیټل ورډز ورک یوز کړئ نو تاسو به خامخا بیا کیپیټل ورکوئ پاسورډ ورکولو دوران کې. اور زه سمپل دلته کې 1 2 3 پاسورډ ورکوم ولا اور اوکې اور 1 2 3 چې کله دا پروټیکشن ما ولګول نو تاسو کتلی شئ چې زموږ ډاکومنټ پروټیکټډ شو. اوس فار ایگزامپل زه دا ختموم او راځم سیو سوري ما سیو کړی نه سیو مې کړو. اوس راځم دا خلاصوم چې کله زه بک 1 پریس کوم نو ما نه پاسورډ غواړي نو پاسورډ ما والا 1 2 3 ورکړو چې چاته پاسورډ یاد نه نو تاسو ډاکومنټ ته اکسس نشي کولی. نو تاسو په دې طریقې تاسو اسانه سره خپل ډاکومنټ چې کوم دی هغه پروټیکشن لګولی شئ. نو زه څه کوم پروټیکشن ترېنه اخوا کوم اوس. اور دین بعد موږ سره چې کومې بقایا آپشن دي پروټیکټ کرنٹ شیټ تاسو کرنٹ شیټ هم پروټیکټ کولی شئ او دارنګې پروټیکټ ورک بک سټرکچر کولی شئ. خو دا خبرې موږ مخکې څه کوو په ریویو کې بیا دلته کې ډسکس کوو. دلته کې پروټیکټ شیټ اور دا ټولې خبرې دا ټوله سیکورټي د موږ سره په چینجز کې په دې کې به انشاءالله موږ په ریویو کې دا بقایا چې کوم پوینټس یې هغه دلته کې موږ څه کوو کلیر کوو. سو دغه دوه موږ له MS Word کې ملي دلته کې هم کلیر شو. نیکسټ موږ سره نیو اور نیو هلته کې موږ ډاکومنټ اخیستو دلته کې موږ نیو څه کولی شو نیو بلینک ورک بک اخیستلی شو. لیټس سی ما یو بلینک ورک بک واغستلو تاسو کتلی شئ. ټیک شو. سو نیو سیمپل دی. د نه علاوه اوپن دی. اوپن کې تاسو کتلی شئ اوپن کې ریسنټ چې کوم تاسو اوپن کړي دلته کې هغه پروت دی. وګوره بک 1 ډیسکټاپ باندې پروت دی ټوډے اور تاسو که ون ډرایو کې تاسو سره پراته دي هغه هم اوپن کولی شئ. که تاسو سره په دس پلیس مطلب د سپیسي کې چېرته ډاکومنټ سره کې پراته دي یا په بل لوکیشن کې تاسو چېرته هم پراته دي د دې ځای نه تاسو خپل فایل یو په یو اوپن کولی شئ. سو ایډ ا پلیس چې کوم دی دې ځای کې لکه فار ایگزامپل دې ځای کې انټرنیټ ضرورت دی تاسو ته. سو دلته تاسو لوکیشن ورته ورکولی شئ لکه ون ډرایو شو یا بل داسې آنلاین یو ځای چې په هغې کې تاسو ډاکومنټ ځانته سیو کولی شئ نو دې په تور هغه کولی شئ. براوز هم سمپلی تاسو کمپیوټر کې د هر یو ګوټ نه د هر یو خانه نه خپل ډاکومنټ راغستلی شئ. سوري بک ورک شیټ یا ور بک راغستلی شئ. ٹھیک شو که نه؟ د نه علاوه فار ایگزامپل دا ما سره دا کار ما وکړلو اور دا زه څه کوم جست سیو کار دی چې هغه یې سیو کړي. simple is that. Okay, next save as دی. save as تاسو کتلی دی چې مونږه save as د ډیفرنٹ کارونو لپاره استعمالولی شو. فار ایگزامپل دا ما سره ډاکومنټ دی او دا ما سره په بک 1 نوم باندې سیو دی. زه غواړم چې دا په یو بل نوم باندې هم موږ سره سیو شي او په ډیسکټاپ باندې سیو شي او زه دله نوم ورکوم بک 2. نو داسې کولی شي چې بک 2 باندې تاسو سره یو بیله کاپي جوړه کړي. اوس موږ وګورو نو دلته بک 1 دی او که څه چې بک 2 هم راشي دغه دی. نو دارنګې تاسو کولی شئ سیو ایز ډیفرنٹ کار کولی لکه مطلب دې ډاکومنټ کې زه ایډ کوم ایډیشن اور لکه فار ایگزامپل زه دلته لیکم چې
خان یا هر څنګه چې ولیکم نو د چې کله زه سیوینګ کوم نو دا به څه کېږي د ده به یو بله کاپي جوړېږي اور زه فار ایگزامپل هغه له بوک 3 ورکوم په بوک 2 اور بوک 1 کې به دا خان نه وي اور په بوک 3 کې به څه شي خان موږ سره مشتمل وي نو زه ګورم تاسو ته ښایم اوکې سو بوک 1 وګورئ بوک 1 کې موږ سره جست سیمپل دی دارنګې بوک 2 وګورئ دا سیویز کې دا وګوره موږ سره خالی دی خو کله چې موږ یو بله کاپي واغسته بوک 3 هغه کې ما دلته ایډیشن وکړو نو هغه تاسو کتلی شئ سو اټ مینس چې موږ سیویز ډفرنټ کارونو دپاره استعمالولی شو ډفرنټ نیم یو فایل جوړو یا څه چینجز کوو بله کاپي ترې جوړه کوو کلیر شو کنه سو دا موږ سره سمپل طریقه وه د سیویز اور سیو اور اوپن یو اینڈ انفو سو دا خبرې موږ سره کلیر شوې ضروري پوینټ پرنټ دی پرنٹ کې څه دي پرنٹ کې فار ایگزامپل تاسو څونه کاپي وښکل غواړئ دلته کې جست د ماوس کلیکینګ سره هم کولی شئ اور بای مطلب بای کیبورډ تاسو دلته کې پوټینګ کولی شئ any one I mean څومره کاپي چې تاسو ته پکار وي لکه پرنټ کور نو تاسو کاپي به جوړي دلته کې پرنټر آپشن دی پرنټر تاسو سره چې کوم پرنټر غواړئ هغه تاسو دلته کې اډ کولی شئ اور اډ ا پرنټر که تاسو پرنټر دلته نه منشن شوی نو تاسو اډ کولی شئ دلته کې پرنټر پراپرټیز وي د پرنټر پراپرټیز تاسو د خپل مرزي مطابق ځان ته سیټ کولی شئ پیجز لیول سره یا فار ایگزامپل د کوالټي په لحاظ سره تاسو هغه یو په یو دلته کې ټول چینجز کولی شئ کاپي کاونټینګ کولیټډ یا ان کولیټډ وي دا ټول سیټینګ تاسو د خپل پرنټر په مطابق ځان ته سیټ کولی شئ اوکې سو سیټینګ مین پوینټ زموږ سره سیټینګ دی تاسو په دې باندې خیال وساتئ نمبر فرست چې کوم دی موږ سره پرنټ اکټیو شیټ لیټس سی موږ سره خو فلحال دې کې څه نشته نو زه دې کې څه ایډیشن اخلم او راځو لږ څه سلیکشن اخلو اور دې نه علاوه دلته کې زه لیکم چې پی آی ټي سو پی آی ټي اور کنټرول انټر سره مې دا څه کړو فیل مې کړو مطلب پیسټینګ وشو راځو پرنټ ته اور پرنټ کې اوس لومبنۍ چې کوم دی موږ سره تاسو کتلی شئ زموږ پرنټ ویو به داسې اور اکټیو شیټ مین چې کوم شیټس ته اکټیو وي که ډېر شیټس وي فار ایگزامپل ستا سره 3 شیټه دي نو صرف د یو شیټ به پکې پرنټ کېږي کلیر شوه که نه دویمه خبره دا چې پرنټ انټایر ورک بک پرنټ انټایر ورک بک مین چې څومره ورک بک دی تا سره دا به ټول څه کېږي پرنټ آوټ ته دا راوځي ٹھیک شو کنه چې څومره لکه مطلب 2 پیجز دی پکې یا چې څومره شیټس پکې دی هغه سوري شیټس دی هغه تاسو سره انټایر ورک بک کې هغه شي مطلب چې څومره ورک بک وي نو ټول پیجز به دا پرنٹ بهر راوباسي کلیر شو کنه د نه علاوه پرنٹ اونلی سلیکشن دی اونلی کرنٹ سلیکشن دی سو پرنٹ اونلی سلیکشن څه کوي فار ایگزامپل زه غواړم چې ما سره صرف دا پرنٹ شي نو تاسو سره شي پرنٹ اور پرنٹ څه کوي دلته کې اونلی تاسو کتلی شئ موږ سلیکشن اخیستی اونلی پرنٹ د کرنٹ سیکشن سو سلیکشن سوري پرنٹ سلیکشن هغه کوي چې کوم تاسو سلیکشن اخیستی جست نو دا موږ سره یو څو خبرې وې د دې پوینټ اور دین علاوه تاسو کولای شئ چې پیج نمبر 1 نو اخلا تر پیج نمبر شیٹ نمبر سوری هز بار پیجز وایم شیٹ نمبر تر مطلب شیٹ 1 نو اخلا تر شیٹ 7 پورې تاسو څه کولای شئ پیجز یا سوری شیټس چې کوم دی هغه پرنٹ آوټ کولای شئ اوکې دلته کې هغه منشن نشته چې یو یا او مطلب د دې دا چې یو نو اخلا تر و پورې یا یو نو اخلا تر سلورو پورې تاسو شیټس چې کوم دی هغه پرنٹ کولای شئ کلیر شو جی ګډ دین علاوه موږ سره د پرنٹ ون سایډډ دی او پرنٹ بوث سایډډ دی ون سایډډ مین چې په یو سایډ باندې پرنٹ شي او بوث سایډډ مین چې په دواړو سایډ باندې یو لانګ ایج دی او بل شارټ ایج دی شارټ ایج هغه چې دا چې کومه پاڼه ده د دې په شاته مخ باندې به هم لیکلی او په دې مخ به هم وي اور لانګ ایجز چې کوم وي په دې سایډ او دلته کې اور سره بله پاڼه په دې سایډ لکه څنګه موږ بوک لپاره وباسو نو بوت سایډ د هغې داسې راځي کلیر شو که نه چې ډېر لیکل کوو یا بوک لیکو اکثر موږ مطلب دغه پاڼه موږ ریډ کوو چې ختم شي نو بیا دلته کې موږ داسې ورپسې ځو نو اټ مینس چې دا مخ وشي په دې مخ به ورسره د بلې پاڼې وشي کلیر شو که نه نو دا موږ سره و د پرنٹ خبرې د نه علاوه پرنٹ آن بوث سایډ وشو اور پرنٹ ون سایډډ وشولو کلیر شوه د نه علاوه کولیټډ دي او ان کولیټډ دي کولیټډ مینس دا ما تاسو په ایم ایس ورډ کې کلیر کړي وای چې دا به موږ سره کاپي په ترتیب سره وباسي ان کولیټډ مینس چې لکه فار ایگزامپل موږ سره شیټ یو دی نو د شیټ نه به فار ایگزامپل ته وایي چې کاپیانې وباسه یا یو شیټ دی ته غواړې چې هغې نه اووه کاپیانې وباسي اور شیټ کې سوري یو وربوک دی هغې کې موږ سره 15 شیټس دي ته ترې نه 15 کاپیانې وباسي نو ته چې کله کولیټډ ووهې نو 15 کاپیانې به صحیح ترتیب سره وشي خو که ان کولیټډ دیوالو نو د شیټ نمبر 1 نه به اول یو 15 کاپي وځي بیا به د شیټ نمبر 2 نه 15 کاپي وځي نو دا په ټول میکسینګ وشي سو موږ اکثر کولیټډ فارم استعمالو چې زموږ نوټس یا زموږ چې کوم شیټ چې هغه په طریقې سره راوځي نیکسٹ موږ سره چې کوم د ډیر سټوډنټس پروټیکټ د پیج لینډسکیپ غواړي یا پروټیکټ غواړي د پیج سو دا موږ سره دغه خبرې دي
دین علاوه موږ سره لیټر دین د پیج فارمز دي چې کوم پیجز دي دا تاسو په مور پیپر سایز هم دي نه خو حواله شي دي زنه سو دلته کې موږ سره پیجز مور پیجز سایز دي دا تاسو یو په دي نه خو حواله شي سو موږ سره په افیس کې لیټر لیګل 3 4 دا پیجز د دې استعمال ډیر زیات کیږي دین علاوه نورمال مارجنز دي د پیجز مارجنز تاسو ته خی چې آیا لیفت رائټ اور ټاپ اینڈ باټم نه بسمره فاصله یې د پیج په منځ کې هغه هم تاسو دې نه یو په یو مارجن تاسو خپل خو حواله شي د پیج تاسو دلته کې کتلی شي سو دا مارجن دی موږ ډېر ډیټیل سره مخکې ویلي دي لاست ون موږ سره سکیلینګ دی اور سکیلینګ څه کوي چې څه کوي پرنټ شیټس ایٹ دیئر ایکچوال سایز چې نو سکیلینګ وي نو شیټس به موږ سره په ایکچوال سایز باندې څه کېږي هغه پرنټ شوي خو زه دا مارجن لږه نارمل کوم اول چې زموږ پیج داسې شي دین علاوه که ته غواړې چې پرنټ فټ شیټ آن ون پیج shrink the print out so that it's fit on one page for example دا سره لیکل ډیر دی دا په ون شیټ کې نو ته کوشش وکړئ چې زه په یو شیټ راوالم نو ته څنګه کولی چې شرینک به یې کې تاسو کتلی شي دا لږ واړه شي شو د دې سکیلینګ کې چینج راشي اور فور ایگزامپل تاسو سره کالمې ډېرې دي او هغه تاسو غواړئ چې یو پیج کې راشي نو هغه هم تاسو کولی شي دا لړ موږ سره کالمې کمې دي نو په دې باندې سیټ راغلي دي که تاسو غواړئ روز دې سره سیوا دي نو هغه هم تاسو سمولی شي ګوره روز تاسو سره دې خوښي کوي ان کیس نور وي نو دلته به راشي ورسره کلیر شو کنه دارنګي اور کسٹم سکیلینګ هم تاسو کولای شئ لکه فور ایگزامپل دلته کې 100 د عموما او د زکه مول غواړم زه 70 کوم یا 70 65 کړم او نور هم تاسو سکیلینګ د دې نه خپل مرزي مطابق چې کوم سکیلینګ کولای شئ خو زه دا 100 نارملی ساتم ټیک شو لکه نه دین علاوه تاسو سره فټ ټو سمره پیجز فټ کول غواړئ ورته وایډ لحاظ سره اور دا کوالټي د پرنٹ او دارنګ پیجز سلیکشن دي نه هم کولای شئ تاسو پیج نمبر ورکول غواړئ عموما اټو نو اټو by itself چې کوم دی نمبر ورکوي ولا سو دا موږ سره چې کوم دی د پرنټر خبره دی نه علاوه پیج سیټ اپ د اینډ کې اور پیج سیټ اپ کې پورټریټ لینډسکیپ اور هم دا خبره دی چې تاسو ایڈجسټمنټ سمره پکار دی او کوالټي وغیرہ مو سمره پکار دی سو آی هوپ چې تاسو به تر دې پورې ښه کلیر شوي یې یس نیکسټ موږ سره شیر دی تاسو خپل ډاکومنټ شیر کول غواړئ تھرو ایمیل وذ پیپل یو نو تاسو یې سینډ کولی هم شئ کلاوډ ته یې هم سیو کولی شئ چې تاسو ون ډرایو پرسنل اکاونټ وي نو زه الریډي چې کوم دی زما اکاونټ شته خو نیټ نشته نو دا موږ شیر کولی شو خپل اکاونټ دا ډایرکټ پی سی ته اچولی شي او بل ځای کې هم سیو کولی شي ټیک شو که نه سو شیر مینز د یو کس سره شریکول یا شیر کول دي اوکې سو تاسو دا مو کار کوي ایکسپورټ مینز چې ته دا ایکسپورټ کول هم د سیو کېدو یو طریقه کار دی ته څنګه کریټ کوي مطلب دا ډاکومنټ چې کوم دی سوري دا ورک بک چې کوم دی دا کریټ کا پی ډی ایف یا ایکس پی ایس فارم ته هم اچولی شي یا فور ایگزامپل د دې ټایپ فایل ټایپ چینج کولی شي همدارنګې سیویز وها ورپسې اور دې ځای نه بلا شي تاسو نور فارمونه اخیستلی شي ټیک شو کنه دی کې تاسو سره هر رنګي مطلب پی ډی ایف اور دارنګې ډی آی ایف سو وغیرہ ویب پیج ډیفرنٹ قسمه فونټ چې کوم شکل سره تاسو هغه سیو کولی شئ ایکسپورټ کولی شئ اور کریټ پی ډی ایف اور ایکس پی ایس چې کوي پی ډی ایف تاسو کتلی چې کله پی ډی ایف کوي نو پی ډی ایف موږ سره څه وي هغه موږ سره پی ډی ایف چې کوم دی هغه ایډیټیبل نه وي هغه موږ سره په یو براوزر کې بیا کار کوي ټیک شو کنه دا اوس موږ سره څه شو پی ډی ایف شو دی کې موږ څه کولی شو چینجز مینجز نشو کولی سو آی هوپ چې تر دې پورې به تاسو کلیر شوي یې نیکسټ موږ سره د شیر نه بعد سوري د ایکسپورټ نه بعد کلوز دی او کلوز څه کوي کلوز موږ سره صرف چې کوم دا ډاکومنټ وي دا موږ سره کلوز کوي مکمل ایکسل موږ سره نه کلوز کوي سو ډونټ سیو او تاسو کتلی شئ ایکسل زموږ خلاص دی خو زموږ چې کوم ورک شیټ و سوري زه بار بار ډاکومنټ وایم اور ورک شیټ چې کوم هغه موږ سره ختم شو دین علاوه لاست اکاونټ دی اکاونټ کې تاسو کتلی شئ د دې نه تاسو د خپل افیس چې کوم دی کلر چینج کولی شئ اور دارنګې تاسو ورکې ډیفرنٹ کارونه کولی شئ اور دلته کې اکټیویشن وغیرہ کتلی شئ فوټو چینج کولی شئ او دا ستاسو خپل اکاونټ دی آپشنز کې ډېرې خبرې دي آپشن بیا موږ ورسره دا ایکسل سره ختمو تھینک یو سو مچ آئی تھنک چې تاسو به ډېر څه زده کړي په دې کلاس کې اور که څه مو یا زده کړي وي د دې کلاس نه نو برای مهرباني یو کمنټ وکړئ چې زموږ حوصله افزایي وشي او د خپل فرینډ سره چې کوم دی زموږ د چینل لینک شیر کړئ تھینک یو سو مچ هیو ا ګډ ټایم